ګران کتونکو بالکل دا ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ سره موجود دی د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن صوبائی صدر زموږ قاری صاحب ګل صاحب راځي دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، شکریہ جی. قاری صاحب د پاسبان پاکستان ارګنایزیشن نه علاوه تاسو په قومي جرګه کې هم یو ستون حیثیت لرئ، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ جی پښتونخوا قومي جرګه هغه زمونږ چونکې د پاسبان سره بالکل ریلیټډ دی یو څیز دی او د پاسبان د منشور مطابق په پښتونخوا قومي جرګه کې هغه پوهان او ادیبان، هغه شملور مشران چې کم چا په زړه کې د دې ملک د قوم د دې پښتونخوا د وسایلو د دې عوامو درد او غم دی هغه په دې کې راجمع دي. زه هم په هغې کې د یو سپایي په حیثیت سره د جناب ستر مشر خیبر صاحب په قیادت کې نو په دې پښتونخوا قومي جرګه کې شامل یم او چونکې د سټارټ نه زمونږ منشور او نصبولین د دوی خدمت د انسانیت خدمت دی ورسره د پاکستان د سلامتی او د بقا ده، که دا بیوروکریسي ده، که دا آرمي ده، چې څوک هم زیاتې کوي نو دا غ ظلم او دا غ زیاتې خلاف مونږ برسره پیکار یو، میدان ته راوتلي یو او هر چا ته دا پیغام ورکو چې بھئی د پاکستان د آئین مطابق مونږ یو او انشاءالله همیشه به یو چې کوم د دې ادارو کې د خپل اختیاراتو نه ناجایزه فایده اخلي او د دې قوم سره کلواړ کوي، د دې قوم په بابت کې غلط فیصلې کوي، نو د هغه کسانو د هغه چند کسانو خوا که هغه د هرې طبقې سره د هغه تعلق وي، خوا که د هغه هر منصب باندې اس وي، نو موږ د هغې خلاف یو، ځکه چې دا وطن زمونږ دی، دا خاوره زمونږ ده، دا سبز هلالي شنه موږ پرچم زمونږ دی او دا زمونږ مور ده، دا خاوره دا وطن دا زمونږ مور ده. چې په خپل مور باندې او په خپل وطن باندې ننګ ونه کړي نو دا بیا نه مسلمان دی او نه دا پاکستانی دی او نه دا پښتون دی. نو په دې بحاب باندې موږ په پښتونخوا قومي جرګه کې په حیثیت د سپایي موږ کردار ادا کوو. ډېر تنظیمونه راغلل او رابشي، خو پاسبان تنظیم چې څنګه په یو ایشو باندې پوخ مضبوط ودرېږي تر هغې پورې پې ولاړ وي چې دوی هغه مسله حل کړي نه، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ بیسیکلی جی پاسبان خو څنګه تاسو ویلې دا یو پریشر ګروپ دی او نه خو د سیاست سره د دوی تعلق څنګه چې د پښتونخوا جرګې نشته سیاست سره تعلق نه د دوی څه د چندو نه د چا لایکار ټول عمر دی پاتې شوی دی پاسبان او دغسې انشاءالله چې قومي جرګه هم د چا لایکار نه ده. مونږ میدان ته چې روزو نو د پاسبان په نوم باندې که روزو، که د پښتونخوا قومي جرګې په نوم باندې روزو میدان ته او خوا که به د معاشره کې د هر یو تنظیم په نوم باندې روزو یا د سیاسي پارټۍ په نوم باندې روزو، د ظلم خلاف چې روزو او د ظلم خلاف چې ودرېږو په هغې باندې سټینډ و چې د یو عام نشئی او پوډري یو ووټ دی، دقسې چې کوم دی د یو چیف جسټس هم یو ووټ دی، دقسې د یو میجر جنرل هم یو ووټ دی، دقسې د یو بیوروکریټ او دقسې د یو پروینشل سیکرټري او د سینټرل سیکرټري او د دې او دغسې د یو منسټر او دغسې د پی ایم او دغسې د یو سی ایم هم دغه یو ووټ دی. نو چې کله د ووټ په بکاته کې دا ټول یو شان دي کنسیډر کېږي، بیا قانون د هر یو د کس دپاره بل ولې دی، نو د دغې دپاره موږ میدان ته روزو او دغه دپاره موږ پرچار کوو، دغه موږ شعور خلکو ته ورکوو چې دا قانون د ټولو دپاره قانون دی او سزا به ټولو ته میلاویږي چې کم د پاکستان آئین ماتوي، کم د پاکستان د آئین نه خلاف سره وفادار نه شي. زه څنګه د هغې د پاکستان وفادار یم، بیا خو دا غدار ډکلیر کېږي که نه، که چېرې دا زیمه نو مونږ د چې کوم دی د دې وطن په دې ونو وستنو کې د مونږ زوړنده کی او که نه چې کوم دی د دې سزا مستحق نو پکاره چې دی له دې سزا ورکړلی شي. نو هغه زه هغه خبره کوم، هغه د اردو یو شعر دی چې آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. پاسبان ماشاءالله خپل یو تاریخ لري او ډېر فلاحي کارونه هم کړي دي، دې باندې لکه تاسو روشني واچوئ. جی پاسبان یقیناً پاسبان په دې ماضي کې د سن 92 نه چونکې زه په پاسبان کې روان یم په حیثیت د یو مشر، ما سره ډېر مضبوط ټیک ټاک الحمدلله ټیم دی، ډېر د پوهانو کسانو ټیم دی، موږ سره لایل فورم دی، موږ سره ټیچر فورم دی، ډاکټرز فورم دی، را سره موږ سره بیوروکریټ فورم دی، موږ سره سټوډنټ فورم دی، موږ سره وومن فورم دی.